خبرې وکړې نو د هغې نه وروستو داسې څه پاتې نه دي چې هغه زه ستاسو په مخ کې عرض کړم. صرف څه مختصرې خبرې د دې دپاره پیش کړم چې که الله په تاسو له د عمل کولو توفیق درکړي او یا یې کومو زنانو له په د عمل کولو توفیق ورکړي نو زما به هم د آخرت په خزانه کې څه نه څه ثواب جمع شي. غالبا چې تاسو به ستړي شوي میستئ او ما هسې د تازګۍ دپاره دا تلاوت هم لږ زیات کړلو، ځکه د قرآن مجلس دی او قرآن داسې یو کتاب دی زما عزتمنده چې څومره وی نو زړه ته پې سکون ملاویږي، زړه ته پې نورانیت ملاویږي او د دې چې څومره تذکیري کیږي نو زړه خوشحالیږي او چې دا د زړه نه څومره لري نو په هغه زړه کې ظلمت راځي، تیاره راځي، زړه تنګیږي، د سړي ساه خفه کیږي. زما عزتمندو په دې مجلس کې نارینا زنانا دواړه تشریف فرما دي او الله جل جلاله دی د مولانا عبدالحق صاحب دا کم خدمت چې روان کړی دی او کوي الله دې ول مزید ترقی ورکړي او په دې محله کې دی الله جل جلاله د هر کور نه د قرآن نغمه او د قرآن صداګانې او اوازونه اوچت کړي او دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده. ستاسو مخ کې د ماشومانو سپینې جامې سپینې ټوپۍ دای برابر کړي دي او ناس دي. دا د قرآن عظیم شان یو مشق ته یو تدریب ته یو درجې ته رسیدلی دي او تاسو ته نن دا خپل عالم د دې علاقې دا درخای چې را ما تر دې ځای پورې د الله د رضا دپاره دومره خدمت کړی چې ستا ماشوم ته ما سپینې کپړې سپینه ټوپۍ سپین رومال دا په سر کړی او د ده په دې زړه او سینه کې چې څومره زما څه امانت و هغه مې څومره ده ته منتقل کړی دی او بیا ځان له دا ماشومان نه دي د زنانو هم ماشاءالله خدمت شروع دی د خپل وس دسه پورې او لومبه د هغې د عقایدو اصلاح په کار ده. څرنګه چې ما د سورت مریم څه آیاتونه ویلي چې په هغې کې به اهم شی د زنانه د عقیدې اصلاح ده او د هغې زړه ټیک کول دي. نو الله جل جلاله دی مولانا لا د دې اجر صلا او بدلا په دواړو جهان ورکی او ستاسو د علاقه او د کلی دا دی الله جل جلاله داسې وپړقی لکه څنګه چې د اسمان ستوري د شپې انسانانو ته پړقیږي. زما عزتمندو موږ د الله جل جلاله غلامانی د الله بندگانی منګ الله جل جلاله پیدا کړي او زمنګ استاسو خلقت او پیدائش دا الله جل جلاله په داسې انداز کې کړی دی چې زمنګ استاسو ابتدا او شروع دا د منی د قطرې نه شوې ده، د اوبو نه شوې ده او د اوبو نه شکل جوړول ډیر مشکل کار دی. د لرګي نه جوړیږي، د اوسپنې نه جوړیږي، د خټې نه جوړیږي، د خښتې نه جوړیږي، د کاغذ نه شکل جوړیږي، خو د اوبو نه شکل جوړول دا ډیر مشکل کار دی. منګ او تاسو چې الله جل جلاله د عدم نه وجود ته راوستي، زما او ستا نوم بالکل چا په خولم نه اخستو د پیدایش نه مخکې په دې پټو کې ما او تا خواره واره پراته وو
او الله جل جلاله د مور رحم ترا وستو بیا 9 میاشتې بغیر د غاخونو خوځولو د خلی خوځولو د جبې خوځولو بغیر د تسکوري او بغیر د پټي او بغیر د دکانې 9 میاشتې د مور په خېټه کې رزق راکو او بیا الله جل جلاله د پیدایش لار آسان کړل او موږ او تاسو یې څکړلو پیدا کړلو تاسو توجه شته ستړي هونه استئ کله چې زنانه لسی کوي کنه نو هغه لسی مخکې خو منداړوګان اوس خو څه د بجلی شي نه دي نو هغه به په هغه منداړو وشار بله نو بیا به هغه کوچ ته په قرار راوتل اخر کې به په قرار راوتل نو زه لږ تمهید ږدم بیا به ته مقصد په قرار راویم خو چې دا تمهید هم هیر نشي دا بنیاد هم هیر نشي صحیح ده زړه خو د ټولو متوجه دی او کنه چې کومه کاسه نسکوره کې دي ټوټۍ ته هغې کې اوبه نه راځي که پتیله دي ټوټۍ ته نسکوره کې خو هغې کې اوبه نه جمع کېږي ټوټۍ به بیږي خو پتیله نه ډکېږي دا اړم دقسې یو لوښی دی چې دا د کلاو کېښوستو په مخ دې کېښوستو څه به پکې جمع شي چې پاستر دې کېښوستو بیا نه جمع کېږي دا انسان ما او تا چې پیدا شو د پیدایش نه وروستو بیا الله جل جلاله زما او ستا د خوراک انتظام کو د مور په بدن کې راله دوه د شودو چینې راویستلې او په هغه شودو باندې پالل کېدلو 11-12-15 کالو پورې ما او تا ته هېڅ هم نه وو که کیل کود دې کوو که بلوري دې کول او که کاکچ کې دې کوو ته مرفوع القلم وي د ماشوم صحیح کیسه حساب کتاب نشتا د ماشومې صحیح حساب کتاب نشتا بنا بر اختلاف 15 کاله صاحبین وای او 19 کاله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په خپل قول مطابق وای چې په 15 کاله الک او جنۍ بالغ کیږي د 19 کاله قولم پکې شته خو په 15 کالو باندې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دواړه شاګردان متفق دي او فتوا پدې ده 15 کاله ما او تا مرفوع القلم د 15 کاله نفس ما او تا چا پیدا کړی چا جوړ کړی چا لوی کړی اق ذات چې کوم ذات ما او تا د نشت کړو د مور پر رحم کې اوپاللو او بیا د پیدایش لار راته اسانه کړله او بیا چې کوم دی د مور په بدن کې راته شودره پیدا کړه او بیا زما اوستا اندامونه کلک شو 15 کاله بلوغ ته ورسېدو اوس اق ذات زما اوستانه څه مطالبات کوي او څه غواړي لومبه مطالبات هغه د څه شي ده او زما اوستانه څه غواړي او بیا الله جل جلاله داسې عقلي نقلي دلایل قایم کړي دي چې زما او تا د پاره سبق را لېږلی دی د انبیاو په واسطه یو ټکی یو لفظ یو لمحه دا ما او تا ته زوتهیي هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا الله جل جلاله فرمائے یقینا په انسان باندې یو وخت راغلی و یو زمانه راغلی و لم يكن شيئا مذكورا چا بالکل نه یادو بالکل معدوم زما استانم نشانو په دنیا باندې بالکل نو پیدا شو 15 کاله وشو د ټول نړمبه چې ته د مور د رحم نه پیدا شوي لار د تا آسانه شوله نو تاله مولوي صاحب راوستو اوس خو ځه خلک ښه دی په تبلیغ کې وخت لګوي اذان او اقامت زده کوي نو مخکې به مولوي صاحب راوستو ویل به ماشوم یا ماشومه وشوه غوږ کې ورته څه وکړه
اذان. نو په اذان کې دا دی الله اکبر الله اکبر د ټول نډمبه کوم ماشوم چې پیدا شي او کوم ماشوم پیدا شي د مسلمان په کور کې پیدا شي ډمبه مطالبه ډمبه आवाज د ټول نه مخکنه غږ او نغمه د په غږ کې دا الله اکبر. ځکه دغه کلاو دنیا تراله مخکې خدای په بنځه کې وو اسمان ولیدو غرونه ولیدو زمکه ولیدا فضای ولیدا نو د په وخت کې بدا غږ کیږي الله اکبر من کل شی تب هر سینه وګورا الله جل جلاله د ذات دې چې هغه د ټول کائنات نه عالی دی لوی دی او دارنګ د عظمت والا شان دی. د ټول نړمبه مطالبه زما استانه زما عزتمندا د 15 کال نه رستو ما او تا مکلف کیږو هغه د الله جل جلاله د الوهیت داغه ربوبیت داغه د وحدانیت پہچان دی چې ما او تا عقیده و او تبلیغی ورونو ته ایمان او یقین وای. اوس دا عقیده دا ایمان او دا یقین او دا توحید د الوهیت پہچان د ربوبیت پہچان دا با چرته کیږي دا ما او تا په کوم ځای کې پیژنو چې بھائی زما او ستا پیدایش زما او ستا خلقت الله کړي. اوس الله جل جلاله به ما او تا څنګه پیژنو په سبه پیژنو د کوم ځای نه به پیژنو دا به څنګه ما او تا زده کوو. نو که ته خط زده کې خو سکوله بځې که ساینس وې سکوله بځې که میتھس وې سکوله بځې که انګلیش وې سکوله بځې که بیولوژي وې سکوله بځې که فزکس وې که کیمستري وې چې ته کوم مضمون وې خو سکوله بځې ولته به تا دغه مضمون زده کېږي. او که ته خپل زوی مصري جوړول غواړې که نه نو دا به مصري خانې ته لېږي او هغه زړې او هغه خیرنې کپړې به دا اچوي. او که ته زوی د کریانې په سټور کې بلدول غواړې نو د یو سټور والا سره به کښېنې. که ته خپله لور خپل زوی خیاط جوړول غواړې چې هغه درزي شي نو چېرته د یو درزي سره به خامخا کښېنې. داسې بې محنته نه کېږي. که ستاسو خیل خیل هم دی که ستاسو داسې سوچي چې زما زوی به کور ناست وي او د ډاټسن مصري به شي د موټر دا به وشي نه دا به ونه شي. که ستا زوی ته څه چې کور دی ما سره لور ناسته وي زوی دی ما سره کور کې ناسته وي او دا دی د جامو د ګنډلو والا جوړ شي نه دی ماشین چلوي نه دی ولا استاد راځي دا به د څرخې د زده کوونکي شي نه دا به ونه شي. دا مشکله ده چې د دنیا یو کمزوره یو بیکاره کار دا به استاد نه کیږي. نو د الله د دین او د الله پہچان او د الله معرفت دا بچرم تا ته به استاد ملاو نشي. لومبه استاد د دې امت د پاره چې هغه الله جل جلاله را ولېګلو هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغه او دسي استادو عالمي استادو د ټول عالم د پاره استادو او دسي شاګردانو تراغه دسي خلکو تراغه مړ چې یو سړی په لاس باندې د وړو نه بت ساز کی په لاس باندې او هغه د وړو بت دته هغه سجدم لګي او به یې خوریم هغه ته نیتم تړي منځم ته کوي او چې وګه شي هغه خوریم. دا څومره نه اهل شاګرد دی څومره کمزور شاګرد دی چې ښه ګټه ویني هغه ته سجده کوي چې قبر ویني هغه ته سجده کوي دا غي منځ کوي. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اولی استاد راغی او هغه خلق چې بالکل الله یې نه پیژاندو
او د الله په کور کې به د الله سره بوتان 360 بوتان د الله په کور کې ودرولي په خانه کعبه کې ودرولي دون نه پیدل هغه استاد مهنت وکړو زما عزت مندا هغه څنګه شاګردان تیار کړ ابو بکر صدیق غوندې شاګرد تیار شو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ غوندې شاګرد تیار شو دسی یو شاګرد چې هغه په ټوله دنیا کې د ټول عمر د پاره په دنیا او په آخرت کې یو مثالي نمونه جوړ شي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې څومره په کفر کې سختو نو چې کله په استاد مهنت وکړلو نو په اسلام کې دومره سخت شولو او دا سیزيري ولرال دا سیزيري چې په دنیا کې د عرش معلان او د اسمان نه ډایرک د قزمه کې د هغه سړی لزیره راغی چې ته جنتی دا ولی دا استاد تیار کړه او دسی استاد تیار کړه زما عزت مندا چې هغه استاد د الله د طرفه منتخبو او کتاب هم د الله د طرفه سو منتخبو هغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې بد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم خبر واوریدا کم قول به واوریدو کم پیل بو کم عمل بو پاسات به په داغه عمل شک شوبه نه وی دا سورۃ اخلاص په تفسیر کې لیکلي دي امام ترمذی نقل کړي حافظ ابن کثیر نقل کړي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې څوک قل هو لزل وای ما خوستان کې قل هو من تذکر ویل چې دا آسان دی کنه نو غلب الله جل جلاله یو بنگلا په جنت کې سازي چې څو ځلې وای لزل وای چې کله دې څملي دله په جنت کې څه سازي یو بنگلا په یو بنگلا با په ناڅاپه کلی کې څونه خرچ راځي پلس مرلو باندې اتیا لکه راځي ز اتیا لکه او ستان مقرر کا چې ماربل او ټیل او ټوټي او خ وی آی پی بنگلا چته وای چې هغه جوړه څو لکه به راځي لس تقریبا اتیا لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو فرمایل ابو بکر صدیق تشریف فرما دے عمر فاروق تشریف فرما دے چې څوک سورۃ اخلاص لزل وای د الله جل جلاله په جنت کې یو بنگلا جوړی نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ څه فرمایي اذن لا نكسرن قصورنا یا رسول الله اے دا الله پیغمبر دنن و تماشا کې زبزال دمر بنگلے جوڑوں سی صاحب بینی دنن نبوت زلگے گمان داغی دا یقین ہو چی دا سڑے رشتینے دے او دا صورت کی دا خاصلت شتا دے او بیات سوشو چکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج تلاڑے او دا جنت او دا جہنم سیر وکړو کنا نو جنت کی روان دے نو یو بنگلے ولیدا چې دیوی ملغلر نسازوا نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر فاروق ته فرمای یرستا بنگله می ولیدا دیوی ملغلر نه جوړا وا ډیر ډولی وا ته پوس مې وکړه دا د چا دا ویل دا د عمر دا رضی الله تعالی عنہ اراده مې وکړه چې ورننه وزم خوستا غیرت را یاد شو چې بیا براته وی چې زما بنگلې ته زمان د اجازت نه غیر ولې ورالي او چې کله عمر فاروق توای او علیک غار یا رسول الله پتا ما کله غیرت کو غیرت چل خطارا خود له ورغله وي ګره د عمر یقینو
محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړې الته ولیدله دلې آسماني خبر راوړ ویل تعالی صدا جوړه ده دا استاد په دنیا کې لګیو منتخب شویو شاګردم په دنیا کې جوړ کو نصابم آسماني او زما عزتمندا تاسو خبره یاد ده چې ما د کومه خبره تمهیدی کې ما او تا پیدای د نشنشت شو 15 کاله ته ورسېدو یو استاد په دې کلی کې ناشته او یو استاد د سپینو جامو ماشومان سازي څه سازي څه شي سازي څو توای کم نصاب توای آسمانی نصاب توای په آسمانی نصاب کې اول پہچان اول په جنگلو هغه د عقیده کې او ته د ایمان کې لومبای شروع ته د دین کوي بسم الله الرحمن الرحیم لومبای شروع ته د سره کوي د بسم الله نه کوي داستا بچی توای ستا معشوم ته چې کوم دی په دې کلی کې یو استاد لګی دی او د دې استاد څوک دی د دې استاد زما عزتمند چې د دې مولانا عبدالحق سند ته شروع کی نو موږ چې رسیدو امام ترمذی ته په 50 واسطې رسیدو نو زما استاد رسیدل په څو واسطو سره دا به اخري تاسو د دې مولانا عبدالحق استاد به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جوړیږي د سند وګورئ د سند تاسو معلومات وکئ د مولانا عبدالحق استاد پلانکې داغه استاد پلانکې داغه استاد پلانکې داغه استاد پلانکې دا به چلیږي رساب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ترسي دا فیض را نقل دی او دا کتاب دا د اقا وحنا زما عزتمند را نقل دی اوس د بلوغ نه پس چې دا معشوم دی دی معشوم ته مولانا عبدالحق صاحب سوای نو د ټولو لومبه تعارف یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم اللہ جل جلالہ فرمائی اے زما مخلوقا اے زما انسان ما پیدا کرے ما غرك بربك الكريم سشدو ککڑتو ولدو کخرین ولی راز کے ولی ڈڑکے د کریم ذاتنا الذي خلقك فسواك فعدلك اغازات دے تی فیدا کڑی ستا اندامونه برابر کړل ستا ازای برابر کړل مستوی ول ازای کړل ستا سترګې ستا وګونه ستا لاس ستا خپې یته خو دې خپل بدن تلک سوچ وکیا دا دو سترګې چې دا ټول لمر شپېته کاله او یا کاله یا 50 کاله ته په دې باندې ګوري دې کې تا کوم سیل واچو تا د کوم ځای په دې سترګو کې سیل واچو تا په دې کې کوم ځای کې بیټری چارج کړه دا وګوره چې ستاورې دل کوي د دې بیټری تا د کوم ځای نه چارج کړه دا جبه زما استاد چې دا گویا ده دې له بیټری د کوم ځای نه تا راوړي تا دې بیل ورکړی دی که نه دی ورکړی ته خو د سرکار بجلی استعمالی په کور کې د یو بلف د یو هیټر د یو راډ چې کوم دی ته څومره بیل ورکې ستا په دې بدن کې چې دا کوم شی نه لګېدلي زما او ستا په بدن کې د دې بیل ما او تا د کوم ځای نه ورکړی دی ما او تا چې دا خبرې کوو دا ژبه خوځوو او غوګورم اوریدل کوي سترګې لیدل کوي لاس مرانیول کوي ای ما او تا کې څه شي دي تا په خپل بدن کې څه لګولې دی بدن له دی بیټری اخستې دا دی ته دی پېټرول چولې دي تا څه شي کړی ستا دا بدن دا صنع د الله دا الله جوړ کړی دی والله د ټولو نه مخکې لومبۍ
دا یو مطالبه کوي د خپل پہچان ما به پیژنې الله جل جلاله لومبه ستاسو خپل تعارف کول غواړي په عقلي دلایلو په نقلي دلایلو په وحي دلایلو تا ته هر قسمه دلائل پیش کوي اسمان ته وګوره ازمکه ته وګوره غرونو ته وګوره نظام ته وګوره نور ته وګوره سپومۍ ته وګوره دا تعالی چا پیدا کړی دا پہچان به زما عزتمند دا به ته چې کې صرف او صرف دا به صرف په دې کتاب ته دا پہچان کې د دې پہچان د پاره او استاد بدن د صحیح استعمال د پاره صرف او صرف الله جل جلاله د اسمان نه لومبه سرچشمه دار لګلی او به د دې تفصیل حدیث را لګلې او د حدیثو تفصیلی به فقه اوس دا مولانا عبدالحق چې استاد معصوم ته سوای کم پیغام وتوای کم خبر او ته کوي زما عزتمند دا خبره کمزور خبره نه ده دا ډیره وزندار خبره ده اوس دې ته به سوچو کې چې دا به څو ماشومانی 50 پیته سکول کې بچوي په سوونو کالج کې بچوي په سوونو یونیورسيټي کې بچوي په سوونو تاسو توجه شته او لا الایډ سکول پکې بیل دی ټیک شولا او اقرا روضه الاطفال پکې بیل دی اقرا اکیډمي پکې بیل ده پرایویټ اغه نمونه ستابه عقل حیران شي او چې سکول لکه ماشوم ته به پاغه ماشوم به څونه خرچه کې ټای به ولا اخلي بوټان به ولا اخلي بستای به ولا اخلي قلم به ولا اخلي داخله به ولا کې به صورت ته چې ماشوم په دویم کې داخله د 15000 نه کم داخله ستا نشته ستا په سوچ کار پری دي چې یار پیسې مرانځي او ماشوم سکول لبه او لا استاد ته وای داخله به ولا ور کې کور به نه کی کم سے کم چې او ماشوم ته به سکول لکنه او استاد سره زی حساب کوم د ناڅا پکلی صاحب نو ستا یو ماشوم چې سکول لذي نو دا پنځریز غدي ال سکول لذي اسره جامع بچو کیږي اسره جامع او پینٹ شرٹ زر روپے ہو بکیږي ها پینٹ شرٹ او اسره جامع یا سپینه جامع چې سکول له یونیفارم چوته وای بچو کیږي په 1000 روپۍ مې کړلې کمې مې په څو کړلې ستاسو توجه شته کمې مې حساب کړې په څو مې حساب کړې په 1000 روپۍ مې لا یونیفارم حساب کړلو ټیک شولا په 200 روپۍ بوټان حساب کا څو شولې 1200 په 100 روپۍ وسټای حساب کا د خره لکای څو شولې 1300 او تقریبا 1000 روپۍ د بستا کتابونه او کاپینې څو شولې 2300 او په 100 روپۍ د پوجي سر پیاله کټ څو شولې 24 سر ځکه عام اخته خو نه چلیږي هغه کې خپل د سکول پیاله کټ اخته چلیږي 2400 شولې او ماهانه پیس 1000 روپۍ د څو شولې 3400 او چې ورزي 90 سالانه پیس 1000 روپۍ هغه شولې څو شولې 4400 او دا 600 روپۍ د پاپړو او د چورمو کا څو شولې 5000 د گاډي د رشخه هم حساب نه کړلی دا خلک ورکي او ماشوم سکول ته وي او چې ما چراشي هغه ماشوم د ماسکین د مدرسې نه نو به وای مولوی صاحب دا ماشوم ماسکین درځي او موږ ته شورم کوي او سپاره مولا وګوره مړه دلته کې څه سپاره د سي قرآن شریف د سي بس ماسکین کې ته ټکه سبق وایو او هغه جامیم نه د دې ماشوم چې ماسکیم راشي خړې بیږي سپلیم شلیدلی گریوانیم خرابي زړی جامیم ابو سیدکه د سکول هغه دی به څه کوي ورځي
او استاد ته راځي او زړې جامې څه کوي اغوندي او دې څه کوي دې دا نصاب وایي الف لام را کتاب انزلنا اللہ جل جلالہ فرمائیں کتاب انزلنا ناشنا کتاب دے ما در لے گلے دے منزل من اللہ دے زمان طرف نصاب دے استاد بدن نصاب دے استاد کور نصاب دے استاد محلی نصاب دے استاد صوبی نصاب دے استاد معیشت نصاب دے استاد امارت نصاب دے استاد خلافت نصاب دے استاد تجارت نصاب دے استاد طول دنیا و عالمی کتاب مادر ریگلے انزلنا مادر ریگلے دے ولی بن صافی کے منزل من اللہ دے د صدر خطن دے د وزیر اعظم خطن دے د ایس پی خطن دے د ڈی ایس پی خطن دے د ایف ایس سی والا خطن دے د بی ایس سی والا خطن دے انجینئرنگ والا خطن دے کتاب انزلنا نایاب کتاب دے محیمن کتاب دے استاد جند دستور العمل دے انزلنا ما دا اسمان ندر لے گلے دے بیائیم خلق نہ خوخی بیائیم خلق اولی اس کسی سی جلسہ وے سکولی جلسہ وے خلق بوے کنا بوے نرے تکبیرو پیڑ تکبیرو پلانکے زندہ باد بھائی د سکول گٹا شتا دے دے گٹا راو کیوا د سکول خو گٹا دا چه فیسیو کی ڈائریکٹر بشی انسپیکٹر بشی اے سی بشی ڈی سی بشی بھائی ڈاکٹر بشی او هغه بچ کوي پیسې اخلي او د دې پیسې نشته د دې ګټه نشته د دې ګټه شته خو د دې ګټه ودار ده د دې ګټه خو موږ ویو کنه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اصدق القائلین سچو کا سچا د ټول استادانو استاد رحمت عالم صلی الله علیه وسلم فرمائے القرآن شافع و مشفع قرآن دسی کتاب دے سفارش کئی سفارش اللہ قبول کرے وماحل المصدقون کوشش دل کئی رشتنی کوشش کئی فمن جعله امامه قاده الى الجنہ چاچی دا کتاب مخت کی خودو جنت بیراولی ومن جعله خلفه ساقه الى النار چاچ بالکل پشیشاو غرزو اللہ بے جانم تبوزی گٹشتا خونی سیادا دا قرآن گٹشتا اتار دورورا نسے گٹا دا لو جعل القرآن فی حابل کچری دا قرآن عظیم شان پیو سرمن کی واچے ثم القی فی النار او بید سرمن ورت گزار کی محترقان دغت سرمن با بالکل نسوزی فضائل العمال کے حدیث دے مطلب عالمان بدری مطلب وائی یو مطلب دا قرآن کم سینہ کی محفوظ شلو کمی سینی تلال کم زڑتا دا قرآن لال ناری ندیو کا زنان دا محترقا دغا بدن دغا وجود دغا سینہ دغا زڑا چکم دے بالکل دور نہ محفوظ شلو دا نسوزی دا طول خبر اشتا گٹ اشتا خو ادار دا نسیه دا زمائزت مند او ادار گٹا خلق نخو خی ادار گٹا ایمان بالغیب غواړي چیچے غواړي ایمان بالغیب غواړي او مضبوط ایمان غواړي چې آو ز پیدا کړي چایم ز پاللې چایم ز چې کم دې د نش نشته کړي چایم بیا دې ځواني ته چار واستلم هغه مال یو کتاب یو استاد را لګلې دی دغه کتاب او دغه استاد ویل غواړي دا خو زمونږ استاد یو انتہائی کمزوری دا زما عزت مندو دا کتاب ما او تاسو یو خاموش کتاب غنلې دی
چې دا شدا خو یو خاموشه کتاب دی او بس په دغه تاق کې پروت دی او پنځه شپږ کڅوړې ولا وکاو یوه چپتې سار اخلا او یوه تې مازدیګر اخلا ولا که د مومندو شریعت دي نو بیا ولا ملا ورته وایي راکاږه ولا دا د خدای پاک توپ ولا راکاږه بیا ولا نوم څه شی کي توپ کې او توپ د قرآن په نومونو کې ډول نوم شته نه خپل نومونه شته دی د قرآن عظیم الشان د قرآن نه ثابت دي امام سیوطي لیکلي خو توپ نوم پکې موږ نه دی لیدلی چې توپ هم د قرآن څه شی دی نوم دی نو زما عزتمند د قرآن عظیم الشان خو ستاسو خبرې کول غواړي تا ته د الله تعارف کول غواړي خو چا خو روا نه خستو نو او داسې تعارف داسې انداز کې تا ته قصه کوي داسې انداز کې تا ته خبره واضحه کوي چې ستا دماغ پې کولاویږي امی پې پوهیږي عالم پې پوهیږي سکولي پې پوهیږي کالجي پې پوهیږي تا ته ښایسته ښایسته واقعات پیش کوي او دا واقعاتو په شکل کې تا ته نصیحت کوي او الله ته خپل ځان پېژندل غواړي خو ما او تا خو صرف طالب او ملا ته پرېښې که دا کم دغه مې چې ویلی دی دا آیاتونه د دې تعارف دته دغه کومه ده واقع د ته وایم ته خو یوه بجم ده که نه دا خلکو مشغولتۍ غواړي خو چې بیا زمونږ هم برابر ټیم د خیره بیا به بیا راځو دا پروګرام اخري کوو نه انشاءالله اوس دا خو داسې خاموشه کتاب نه دی چې ما ته په دغه کیښې په تاخ کې نه دا خو تاسو خبرې کوي دې کې خو ملغلرې دي او داسې ملغلرې دي د ښځو باس د تبیل کوي د سړو د تبیل کوي د حکومت د تبیل کوي د تجارت د تبیل کوي د امارت د تبیل کوي د خلافت د تبیل کوي قبر د تبیل بیانوي حشر د تبیل بیانوي جنت د تبیل بیانوي جهنم د تبیل بیانوي تا ته ستا د ژوند را روانې پوړۍ را روان قدمونه څېړۍ ټولې ښیي په یو قصه کې د تبې زر سلسله حکمتونه درکوي په یو خبره کې په یو قصه کې په سلګونو حکمتونه تا ته ښیي واذکر فی الکتاب مریم الله جل جلاله فرمایي دا کتاب ځان له د سړو د پاره نه دی دا عالمي کتاب دی بین الاقوامی کتاب دی د ټول عالم د پاره ما درلېږلی راشد یو زنانه قصه درته پیش کوم الله وایي واذکر فی الکتاب مریم یاد که په دې کتاب کې واقع د مریم بیبي دی زنانه او ته نارینه او ته د جهان په سر باندې داسې په تاریخ کې د قرآن تاریخي زنانه تا ته پیش کړي اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا مریم بیبی مشرقی سیٹ تا جدا شلا د پاره د عبادت یا د غسل ور زمون خلق کی خلق وای دا پنځپیرین وای کرامت نه مانی مونږ خو پنځپیرین نه ځکه پنځپیر د کلی نوم دی آلتا مون خو خپل اوس مومندینی څوک به د ناڅاپي څوک به پیښورینی کنه دار چا خپل نسبتي خپل ځای بیدار چا خو یو خبره پکې دا کوي وی دا وی کرامت نه مني دا مریم بیبي دا په اتفاق د ټولو علماو د ټولو مفسرینو قرآنی ولای دا قرآنی ولای چې په قرآن کې ذکری او ولی بلکې د تفسیر قرطبی رای خدا دا چې په خزو کې پیغمبر نشته کینو همدای ودا امام قرطبی خدا وای چې په خزو کې پیغمبر نشته کینو دای ودا اولیاء چې څوک نه مانی هغه په پښتو کې به تمنګو چې هغه ته زنديق وای ټول صحابه اولیاء ټول صحابه کرام اولیاء کرام د الله دوستانو او ټول مؤمنان چې څه شرطونه پکې دي دا ټول د الله دوستان دي چې ایمان مضبوطی او تقوا کوي واتخذت من دونهم حجابا مریم بیبی جدا شولا د صد پارا جدا شولا غسل د پارا جدا شوام
یا د پاره د عبادت جدا شولا فاتخذت من دون حجابا بالکل پرده پوش شولا د زنانه سره فرده مزه کوي زنانه سره فرده مزه کوي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کو صحابه ناسیک یو ورځی معلومات کو د خپل شاګردانو نه تپوس کوي وې د زنانه د پاره بهتر څه دي کم زنانه ده بهتره کم خاصلت دی کم خوی دی د زنانه د پاره علی دا سوال والی او مال سبا جواب څه کوي حضرت علی کرم الله وجهه راغی تپوس یې وکړو د خپل کړه نه فاطمه رضی الله تعالی عنها ول موږ نن استاد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کړي چې د زنانه بهتر خصلت کم یو دی فاطمه رضی الله تعالی عنها تو فرمایل ته نه دی معلوم ولنه کنه تیر ته وایا هغه تو فرمایل الله يرين الرجال ولا يرونهن زنانه د پاره بهترین صفت داده بهترین خوی داده خادت داده الله يرين الرجال ولا يرونهن چن پردیسړې ویني او ني پردیسړې ویني حضرت علی رضی الله عنه صاحب له چراغ نبی علیہ السلام ته زما د سوال جواب څه دی حضرت علی رضی الله عنه تو فرمایل بهتر د خزه د پاره دا خسر د یاد الله پیغمبره چې نه پردې سړې ویني او ني پردې سړې ویني ول دا خپل جواب نه دی دا خپل جواب نه دی چاله ته ویلې ول فاطمه رضی الله تعالی عنها ته ویلې اول هو بضعه مني زما د ټوکړه د ذکر ته جواب څه کړی دی ویلې فاتخذت من دونهم حجابا فردك شولا فارسلنا اليها روحنا من جبريل عليه الصلاه والسلام ورولغو فتمثل على بشرا سويا رضان انسان شکل جوړ کړو په انساني شکل کې مریم ته جبريل عليه الصلاه والسلام ورغه دا قرآني ولایدا ته دیندار شه ته تقوادار شه د اسمان پرشتي تعالی راځي د خزو مقام چې الله ذکر کوي قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا ولغرفنا غړم ته څوکي پنا غړم پر رحمان ذات باندې کته تقي سړې کته د تقوا والے زستانه پنا غړم ززرانه يم زما خوا تستارا تک من دې قال انما انا رسول ربك ویلزا اللہ را لے گلیم جبرائیل علیہ السلام لأحب لکی غلاما زکیان ز رسول ما پیغام راوڑلو والے ما دو چا پیغام میں راوڑے دے دا غزات پیغام میں راوڑے چزمک آسمانے پیدا کری دی اغزاد داوائی لأحب لکی غلاما زکیان تاتا یو فاک صفا سترا یو بہترین انسان در کو مان ستابا معشوق کی ستاسو توجہ شتا سڑی ہونے سے ززم ختمو مسیح اغد سوائی قالت ان لا یکون لی غلام او جبرائیل علیہ السلام الک بزما څنګه پیدا شي نزبتکار ایما نزبد عمل ایما نمی د چا سره واده کړي عادت خدا دې په دنیا کې د زنانه معشوم الکیږي چې یا بدکاری وکي نعوذ بالله من ذلک یا د چا سره واده وکي نو ال معشوم پیدا کیږي د دې خو واده نشته ز مقصدی ټکی لرالم قال كذلك جبرائیل علیہ السلام تو فرمائل دق رنگ بتائی نبدی وعد کڑی نبدی بدمنی کڑی اللہ جل جلالو چیو کار اغاڑی بی خاوند بتالا اولاد در گئی
بغیر بدعملی به تعالی اولاد درکوي، نه به دې واده شوی، نه به دې خاوند دي، نه به دې بدعملي کړي. قال کذلک، په دې صفت باندې بتوي. قال ربک هو علی هین ولنجعله آیة للناس. اللہ جل جلالہ فرمائیں د قیامت پوری د ټول دنیا په نظام کې یو قانون پاس کوما. قانون زما دا دی چې کله زما خوښ شي، زما مشیتی، زما اراده، دا یو سبق دی چې د الله خوښ شي بې مور او بې پلارم بچی پیدا کولی شي. بې مور او بې پلارم انسان پیدا کولی شي لکه آدم علیه السلام. او چې کله مشیت او اراده بې خاوند دی چې کوم دی بې واده مریم له یو زوی ورکو، نوم یې د عیسی علیه السلام. دا یو قانون دی، دا سبق دی هغه زنانه له چې هغه ځان ته مؤمنه وایي، دا به عقیده ساتي، دا به الله پیژني، دا الله تعارف به ورسره وي چې زه خدای پیژنم چې کله هغه وغواړي زما په بدن کې هغه هر قسمه تصرف کولی شي او کولو اجازه دی. زما عزتمند خبره دی اخیری رازو ما ته الله پیدا کړیو د نشنشت کړلو، د مور نه پیدا کړلو، 15 کالو ته ورسېدو. د 15 کال نه بعد زما استاد د الله مطالبه دا غټه مطالبه دا د الله کتاب دی. بچی ته به ورخه، بچی ته به ورخه، په خپل بدن باندې بمدا کتاب لاگو کې او تا ته به کله سمره ملاويږي. اذا مات الانسان، کله چې تمړ شي، انقطع عنه عمله، بس عمل ختم، منز دے ختم، روجہ دے ختم، زکات دے ختم، سبحان اللہ ختم، صدقات دے ختم، بس تو چوٹی شولے چمڑ شوی بیت سا شولے چوٹی شولے. تو منز نشے کولے جماعت نہ نشے لے ہاں کہ قبر کی کیا غب اخبلی اب ادا غزی آغا دا بل چا کلے دے ستا کلے گر دنا چاپی دا کلے گر نسی شیشو کٹ شلو تاواری ستا کلے گر بے دا قبرستان والا اسدے والی تو با دغا جامو کی راشی گریوان شریدلے جب پکے نا نستونی نا لمنی دی خپوتا رسیدلی دی ٹوپائی دے نشتا دے تجھ با دغا جامو کی را پاسی گو بے ویخ مڑے را پاسی دے ستاسو څوک کلی گر کئی نا ستاسو څوک چرته کلی گر کئی. اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، کله چې انسان مړ شي د عمل نه چټي دی، د عمل نه چټي دی، مونږ نشي کولای، روزه نشي. او زما استاخو موتاخو بقایداری او ډیر بقایداری، زما استاد زړه مړ دي، مونږ د منډي منځ دی او د وړي د سار منځ خو په منګ باندې ټول عمر بقایا دی. د وړي د سار غرابانی ټول عمر بقایا دی او د روزي را باندې د ماخامغه د ماخامینه بقایا دی او د سار هغه پروژه کې د نسوارو د پېشمنینه بقایا دی او د مازیګر هغه چې تکله شوبېله راځي د خیبر بازار نه راځي نو هغه به د سی چې رکعتونو تعداد اند تیار دی یو د ماسکی ما هو یو ګرځي هغه ته د املا ماته ده نو ماته خو بقایداری او روان قبر له بقایدار رواني. انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقه جاریه، جماعت دی جوړ کړي، مدرسه دی جوړ کړي، پوړ دی اخسته، پکې دی اخسته، تمړ شولې او په دې څوک مونږ کوي دا صدقه جاریه کوی دی استله وګرځ منګه استاد مومند خیرات نه چې میخه وخري په خړ کې کانی ورشي او بیا چې غوخه مخه یا گیچو ته کمی مړوي دلا تمړ کې د رښپې دی وغزاولې سي چټی کار دی نه نه صدقه جاریه خیرات من نه دی هغه خیرات چې مړی ته نه پي. صدقه جاریه او علم ينتفع به، یا هغه علم دی چې نفع درګی تا ته په قبر کې پروت بچی د دلته څه کوي
الف لام میم وای په دغه بچي صله تا ته ملاويږي زما او دریم او ولد صالح يدعو له یا بچی دی پلار وفات دی ابي وفات دا او چپیړي جګی کړي یا الله زما بابا سکی زما پلار وبخي زما نیکه وبخي زما عزتمنده چې په کار دی راځي نو دا د 15 کالو نه زما عزتمنده تا ته نصاب شروع کیږي د دې کتاب دا خپل بچی ته د عالم په مخ کې بینه او خپل بچی ته زما عزتمنده دا نصاب شروع کی نو ان شاء الله قبر باندې مخستای دنیا باندې مخستای او آخرت باندې سي مخستای شور مکوي زما عزتمندو شور مکوي زما عزتمندو د مولانا په دې کلی کې مهنت کړي او کوي ان شاء الله څنګه څه ګلونه تاسو مخې ته پیش کړی دي خدا به ال کېږي چې تاسو سره همکاري وکړي څنګه څه تعاون وکړي بچي ول راولېږي ترتیب ول برابر کړي ان شاء الله تاسو به مخیرت کې استئ او د دې به مخیرت کې استئ الله جل جلاله دې موږ له عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا